د بل ملګري سوال کړی دی ظاهر محمد د ضلع نوشهرې نه وی بغیر اجازت د چا وائی فائی استعمالول یا پاسورډ معلومول او بیا په هغې باندې په پټه نیټ کول دا څنګه دي؟ جواب دا دی ګلابه مذهب اسلام یو ډېر جامع دین دی د انسانیت د حقوقو ډېر لوی لحاظ کړی دی غلا په اسلام کې حرامه ده او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه یا الا بطیب نفس منه د یو سړي مال بغیر د اجازته د هغې استعمالول حلال نه دي یعنی حرام دي اور دغه رنګې یو څیز چې د زړه اجازه د زړه خوشحالي پکې نه اسې راته آو وکړو دا آو یې که وکړو د دې باوجود هم استعمال العلما مکروه ګڼي ځکه د زړه خوشحالي نه ده نو پردی مال بغیر اجازته استعمالول حرام دي ناروا دي په دې چې څومره پیسې راځي مثال تا پاسورډ معلوم کو د هغه د نیټ نه خپل نیټ چلی یا د هغه څیز استعمالی هغه د څومره روپو دی او څومره نقصان تا د هغه وکړو یا د هغه نه دی بېجا ته څومره فایده راواغسته د قیامت په ورځ به ته غلاګر شمارلی شي او د دې به ذمه دار یې دې څیزونو نه ځان ساتل پکار دي